السلام علیکم. نننې چې کوم زموږ ټاپک دی هغه به کنټینیو کوو څنګه چې پرون مونږ خبره کړې وه د پاکستان د حوالې سره چې معاشي عدم توازن چې دی نو په پاکستان کې ولې دی او د هغې وجوهات څه دي او داسې کمې خبرې دي چې د هغې د وجې زموږ دا چې کوم معاشي عدم توازن دی نو دا شکار دی. دغه ډولې خبرې بیا مونږ ډسکس کړې او مونږ پکې دا هم ووایي چې آیا مطلب مونږ سره کمې داسې وجوهات دي چې د هغې د وجې زموږ دا ملک کې مسلې راغلي دي. ټیک نه، نو همدغه خبرې وې چې په هغې کې چې دی نو څه د بجټ خبرې وې، څه پکې د قرضو خبرې وې، څه پکې چې دی نو مطلب د ډیفنس خبرې وې، دغه شانتې د ایجوکیشن او دغه نورې ټولې خبرې پکې راغلي. ټیک نه، بیا پکې مونږ دا خبره هم ډسکس کړه چې آیا چې کله مونږ سره لومبې دغه سټارټ شو چې کله ستا ملک جوړ شو نو په هغه دوران کې تا سره چې دی نو څه چلو شو، په هغه دوران کې تا سره چې دی نو مختلف جنګونه راغلل. د هغې جنګونو د وجې چې دی نو تا سره ټول هر څه چې دی نو ګډوډ شو او زموږ چې کوم هغه توازن و هغه خراب شو. دغه شان دی نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی هماغه خبره چې مونږ به ډسکس کوو د څه سره ریلیټډ، د سیاحت سره ریلیټډ چې آیا سیاحت چې دی نو هغه څنګه چې دی نو مطلب څه فایده لري، څه شیز دی، څه ته ویل کېږي. ټیک ده، ښه نو ګوره دې ځای کې خبره کوي که نه سیاحت څه مطلب دی؟ जंग अजीम दोम के बाद सियाहत को बाकायदा सनत इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया. मतलब सो چې کله چې دوسری جنگ عظیم وشو نو د سیاحت دومره چې دی نو یو مقام جوړ شو او دوی دا ووایي چې سیاحت له به مونږ چې دی نو د یو سند ځای ورکوو. لکه مطلب دا چې مونږ به ووایو چې آیا دا یو د سند ځای دی او د یو سند په طور باندې استعمالیدی شي، د یو غټ کاروبار په طور باندې چې دی نو دا استعمالیدی شي. نو دې ځای کې دا خبره وکړه چې مطلب دا چې سیاحت چې دی نو د دې نه هم چې دی نو ملک ته آمدنی کیدی شي. صحیح ده، بیا دې څه ہوئی اسی معاشی ترقی اور ملکی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا ذریعہ مانا گیا ہے. مطلب سو چې کله تا سره سیاحت ستا په ملک کې زیات شي نو دا خلک د بهر ملکونو نه راځي او یو خو دا چې ستا مطلب دا چې ستا ممالک کې چې دی نو ستا ممالک چې کم دی نو هغه پازیټیو سنس کې چې دی نو ایمیج ورکوي. او دویمه خبره دا چې ستا چې کم آمدني راځي نو هغه هم چې دی نو ښه ډېره وي او د هغې نه ستا ملک ته چې دی نو فایده رسېدی شي. صحیح نه، نو دې ځای کې هم دغه خبره کوي कि जंग अजीम के बाद सियाहत को बाकायदा सनत इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया. इस माशी तरक्की और मुल्की खुशहाली में इजाफा करने का जरिया माना गया है. मतलब सोच माशी तरक्की और د خوشحاله د ملک د پاره دا جوړېدی شي. ولې جوړېدی شي؟ ځکه جوړېدی شي چې آیا مطلب ستا د بهر نه مختلف ممالک خلک راځي او هغه چې دی نو یو پازیټیو ایمیج د دې ځای نه وړي او هغه ستا د ملک په باره کې چې دی نو یو ښه خبره کوي نو دا یو ښه ایمیج غورځوي، یو ښه پازیټیو سنس غورځوي. ټیک ده، نو همدغه خبره کوي چې آیا د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره چې دی نو دا ښه ثابتېدی شي. بله خبره په دې کې دا ده چې آج کل سیاحت کئی ملکوں کی قومی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے. کہ مطلب مونږ وګورو هغه ځای نه چې هغه مطلب د سیاحت دپاره چې دی نو خوښېږي. لکه څنګه لکه سیاحت دپاره که مونږ وګورو نو که سویټزرلینډ شو، ستا چې کوم داسې نور ممالک دي چې هغه لږ شانتې خشته دي نو دا زمونږ د دنیا خلک چې دی نو هلته ځي، هلته چې دی نو هغه ځایونو کې پاتې کېږي، هغه ځایونو کې چې دی نو خپل سیاحت کوي. نو دغه خبره خپل چې دی نو خوشحالي وي چې کم خلک د بهر ملکونو نه ځي نو هغه هلته آمدني وړي، ځکه چې هغه خامخا هلته به پیسې لګوي، هلته به چې دی نو څه ناڅه خو لګوي که نو د هغې الټا فایده چا ته رسي؟ د هغې الټا فایده ستا ملک ته رسي. دوه فایدې رسي، یو خو د پیسو فایده رسي، دویمه فایده دا ده چې ستا چې کوم مثال به طور ته هلته امن قایم کړی دی په یو ملک کې نو هماغه خبره چې ستا د ملک چې دی نو یو پازیټیو ایمیج دی. لکه مطلب دا چې که تاسو خیال کړي نو زمونږ ایمیج ډېر زیات خراب. ولې؟ د دې د وجې چې آیا مطلب طالبان دي، دماکي دي، دغه شیزونه. خو اوس چې لکه ګوره سیاحت او دا شیزونه سټارټ شو نو د دې د وجې هر ملکونو نه چې کوم خلک راځي نو هغوی یو پازیټیو ایمیج ورته چې دی نو دوی ورکوي چې آیا دلته کې اوس هغه شانتې چل نه دی، امن دی، خوشحالي ده. صحیح ده، نو دغه یو پازیټیو ایمیج ځي. نو د دغې د وجې چې ستا څونه سیاحت زیاتېږي، ټیک ده، نو ستا سیاحت زیاتېدو سره سره به چې دی نو ستا قومي
آمدنی چې ده که نه دا به هم زیات ٹھیک ده. نو همدغه خبره کوي. ښه بله خبر په دې کې څه ده؟ سیاحت سے جہاں حکومت کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے هماغه خبره چې سیاحت ته چې په حکومت کو زر مبادلہ ورته ملاویږي وہاں لوگوں میں خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. هماغه خبره ګوره چې دا ته چې دی نو دوه فایدې رسي. ٹھیک ده. یو فایده ستاسو ده، یو فایده دا ده چې یو خو ستا چې دی نو پازیټیو ایمیج دی. ٹھیک ده. دویمه خبره ستا چې دی نو د اکانومي ده. اکانومي مطلب دا چې ستا حکومت ته پکې چې دی نو هم فایده رسي چې آیا مطلب دا چې دونه خلک راځي نو د دې د وجې چې دی نو تا سره څه ناڅه فایده ملک ته رسیږي. نو یو خبره خو دا چې د پازیټیو ایمیج چې دی نو فایده څه ده؟ چې د پازیټیو ایمیج فایده دا ده چې څومره پازیټیو ایمیج ستا ښځي نو د هغې د وجې به ستا چې دی نو سیاحت څه کېږي؟ سیاحت په زیاتېږي. ولې به سیاحت زیاتېږي؟ ځکه چې ستا په دنیا کې ایمیج څه وي؟ په دنیا کې به ستا ایمیج ښه وي. ټیک ده که نه؟ نو چې ګوره ستا څونه چې دی نو پازیټیو ایمیج دی ستا چې دی نو لکه مطلب مختلف خلکو سره ته ملاویږي، مختلف خلک تا سره ملاویږي، نو د هغې د وجې به تا سره څه کېږي؟ ستا د ملک په چې دی نو فایده کېږي. ٹھیک ده. हाँ भले सा खबर आ गई. एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है. इलाकाई और आलमी अमन और भाईचारे को फ़रोग़ हासिल होता है. मतलब सो چې मतलब موسلی خلک د بهر نه راځي که بیا بله خبره دا چې که د بهر نه نم راځي نو سیاحت صرف دا خو نه دی که نه چې اره مطلب د بهر نه راشي، خو مطلب دا هم دی چې نو ګوره سیاحت صرف او صرف دا نه دی، سیاحت صرف او صرف دا نه چې تا سره د فورن کنټریز خلک چې دی نو تا سره راشي. ټیک ده. که اندروني خلک چې دی نو د یو ځای نه بل ځای ته ځي، مثال په طور ډېر خلک به تاسو لیدلي وي چې په عید کې چکر وغیره لذي. ٹھیک ده. نو هغه زیات تر کم سایډ ته لاړ شي؟ سوات سایډ ته لاړ شي، دغه شانتې مري سایډ ته لاړ شي، دغه شانتې کالام سایډ ته لاړ شي. نو ګوره د یو ځای نه چې ته بل ځای ته ځې او مختلف خلک ویني نو د هغوی سره ستا چې دی نو څه کېږي؟ د هغه ځای خلکو په رهن ذهن باندې پوهېږي، ستا لږ شانتې دماغ ښکلی وشي چې آیا مطلب دا چې مختلف خلک په دنیا کې اوسېږي او دوی څنګه چې دی نو اوسېږي. ټیک ده. نو همدغه خبره ده. بله خبره په دې کې دا ده کہ علاقائی اور عالمی امن و بھائی چارے کو فروغ حاصل ہوتا ہے. مطلب دا چې ته مختلف خلکو سره ملاو شي. لکه مثال په طور د دې ځای یو کس دی هغه چې دی نو لاړ شي چېرته؟ هغه چې دی نو یو پنجاب سایډ ته لاړ شي، نو ګوره هغه لیدلي دي، نو هغه ځای خلکو سره کیني پاسي، د هغوی چې دی نو رهن سهن وګوري، هغوی سره چې دی نو ګپ شپ جوړ کړي. نو ګوره د دې فایده څه وي؟ د دې فایده دا وي چې مختلف خلکو سره ته کښېنې نو مختلف ایکسپیرینسز به ستا چې دی نو وشي، مختلف بایچارې به ستا چې دی نو جوړې به شي. نو دې همدغه خبره کوي چې کله تا سره یو سیاحت وغیره زیات شي نو د هغې د وجې چې دی نو ستا یو پازیټیو ایمیج اړخ ته خامخا خبره دی. ټیک ده. نو دغه خبره ده. بله خبره به دې ځای کې اوس څه ده؟ चुनांचा सियाहत की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने उसे 1970 में बाकायदा सनत का दर्जा बख्शा. सो मतलब शो چې पाकिस्तान چې کم دی نو هغه په 1970 کې دې دپاره یو مطلب دا چې یو درجه ولا ورکړه. درجه ولا ولې ورکړه؟ درجه ولا ځکه ورکړه چې هغې ته پته ولګېده چې سیاحت چې دی نو زمونږ د دې نه ښه ښکلې آمدني کیدی شي. ستا په ملک کې داسې ځای نشته چې هغې ته خلک راتلی شي. although چې زمونږ سیاحت ډېر زیات خراب شو او اوس هم چې دی نو لا په ګروینګ سټیج کې دی. ګروینګ سټیج کې مطلب څه چې لکه ډېر خلک د بهر نه داسې نه راځي بیا هم، خو زمونږ هغه ایمیج خراب شو، زمونږ هغه د ټیرریزم د وجې او د هغې د وجې زمونږ هغه هر څه خراب شو. نو اوس څه چل دی؟ اوس واپس رو چې دی نو هغه هر څه را ریوایز کېږي. ټیک ده. نو دوی همدغه خبره کوله چې مطلب دا چې سیاحت نه تا ته ډېره فایده کېدی شي، چې فایده کېدی شي نو دوی وله یو خپل چې دی نو څه ورکړل؟ یو درجه وله چې دی نو ورکړل. ټیک ده. ها بله خبره په دې کې څه ده چې سیاحت के फ़रोग़ और सियाहों की सहूलियत के लिए पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की थी.
مطلب څه چې ګوره ته کله یو سیاحت دپاره دونه چې دی نو یو غټه درجه ورکړي نو د هغې دپاره بیا داسې چې دی نو داسې یو اداره هم پکار ده چې هغه چې دی نو تا سره څه وکړي په سیاحت کې تا سره هیلپ ٹھیک ده. مثال په طور یو بهر نه چې دی نو یو کس راغلی دی نو هغه به څنګه چې دی نو دغه کوي هغه به ستا په ملک کې چې دی نو څنګه ګرځي نو دوی همدغه خبره کوي چې آیا مطلب دا دی چې سیاحت دپاره چې دی نو یو داسې څه پکار دی یو داسې کارپوریشن پکار دی یو داسې اداره پکار ده چې هغه تا سره څه کوي هغه تا سره هیلپ کوي ٹھیک ده. نو دوی څه وکړل د ټوریزم د پروموټ کولو دپاره او د بهر د خلکو د راتلو دپاره دوی یو کارپوریشن جوړ کړ چې هغې ته به یې څه وي PTDC بیا ورته وي ٹھیک ده پاکستان ټوریزم ډیولپمنټ کارپوریشن ٹھیک ده. نو د دې ادارې صرف PTDC کار څه د دې ادارې صرف دا کار و چې هغه به چې دی نو د ټوریزم او د سیاحو د چې کوم د بهر نه خلک راځي دا به چې دی نو څه کوي دوی له به سهولتونه ورکوي ٹھیک ده که نه. ښه نو دی سے وہ سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کی سہولت کے لیے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی جو کہ وزارت سیاحت کی زیر نگرانی اور رہنمائی میں کام کرتی ہے. مطلب سو چې دا کومه اداره چې تا جوړه کړه نو د دې دپاره به یو زیر نگران وي هغه به چې دی نو صرف او صرف په دې باندې کار کوي چې آیا مطلب سیاحت راځي د سیاحت نه زموږ آمدني څونه ده څونه سیاحت چې دی نو کېږي د هغې چې دی نو ایمیج څه روان دی څنګه چې دی نو موږ داسې پالیسۍ جوړې کړو چې د هغې نه چې دی نو څه چل وشي د هغې نه دا فایده وشي چې آیا زموږ ملک کې به چې دی نو سیاحت څنګه کېږي او کمې کمې داسې اسانې پالیسیز جوړ کړو ٹھیک ده چې د هغې د وجې چې دی نو زموږ ملک ته د راتلو اسانتیا شي زموږ خلک چې دی نو هغې ته فایده ورسي ٹھیک ده. نو دغه ټولې خبرې شو. ښه اوس دې ځای کې ګوره خبره دا ده چې د سیاحو کے لیے سامان الکشی هماغه خبره ده چې پاکستان دنیا کے ان چند گنے چنے ملکوں میں شمار ہے جہاں سیاحوں کی دلکشی اور شوق و تسکین کے لیے فلک بوس برف سے ڈھکے پہاڑ گلیشیئر اور جنگلات سے ڈھکی حسین و جمیل وادیاں بلند ترین چوٹیاں تاریخی مقامات آثار قدیمہ کے نوادرات رنگا رنگ روایات روایتی میلے ثقافتی رنگینیاں اور نیلگی ساحل سمندر موجود ہے. اومه خبره ده چې دا اوس ته دا خبره کوي که نه چې آیا که یو مثال په طور یو ځای دی او هغه ته چې دی نو د سیاحت دپاره پروموټ کول غواړي ټیک ده مثال په طور دا خبره کوي چې آیا سیاحت چې دی نو ستا په ملک کې زیات شي نو د هغې دپاره پکار څه دي د هغې دپاره پکار دی چې تا سره چې دی نو یو سپیسیفیک ایریاز وي د هغې سپیسیفیک ایریاز په بیس باندې به چې دی نو ستا سیاحت چې دی نو فروغ بهته کېږي ځکه چې که تا سره ځای ني خشته ذهنه ني نو بیا تا سره چې دی نو ولې به یو کس چې دی نو راځي ټیک ده یو ځای کې څه خشته شته نه نو ولې به چې دی نو راځي نو دوی همدغه خبره کوي چې پاکستان یو داسې ملک دی چې په هغې کې صرف او صرف چې دی نو لکه ځای نه خشته نه دي د دې سره سره چې دی نو روایتونه ثقافتونه او دغه شانتې ساحلي سمندر هم دی. که مونږ ګوره دې ځای کې وګورو که نه نو ستا انسان چکر له ولې ځي یو سیاح چې دی نو هغه ولې چې دی نو ځي او هغه ځای ګوري نو ګوره لومبۍ خبره خو دا چې موسټلي خلک چې دی نو څه خوښوي برف وغیره واوره وغیره چې دی نو خوښوي ټیک ده. بله دغه شانتې خبره دا هم ده چې جنګلات وغیره کوم ځایونه چې داسې ډک وي په هغې کې چې دی نو یخني وي داسې ولیدلي که نه مونږ چې کله هم ځو نو مونږ کوشش دا کوو چې مونږ هغه ځایونو ته لاړ شو کوم چې مونږ سره یخ وي سرد وي ټیک ده که نه. نو یو خو ګوره د هغه ځای موسم چې دی نو موسم د هغې څه وي موسم د هغې بلکل لکه ښه موسم وي نو ځکه چې دی نو خلک ځي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې هلته کې داسې مایند بلوینګ ځایونه وي چې هغې ته ته وګورې نو لکه مطلب انسان وایي چې آیا بلکل دا ځایونه چې دی نو ښایسته دي. نو دې دغه خبره کوي چې ستا په پاکستان کې هم داسې ځایونه شته چې هغه مایند بلوینګ دي او د دې علاوه صرف دا نه چې پهاړي سلسلې دي او دغه شیزونه دي بلکې د دې نه علاوه تا سره چې دی نو تاریخي مقامات هم دي ٹھیک ده. بلندترین چوټیا هم دي بلندترین چوټیا مطلب دا چې ستا لنګا پربت شو دا ټول په بلندترین چوټیو کې راځي ټیک ده. ډېر خلک صرف او صرف پاکستان ته د دې دپاره راځي چې لنګا پربت دی
او د هغې د ختو کوشش کوي. نو ستا بهر نه چې څونه خلک هم راځي هغوی دا کوشش کوي چې آیا مونږ چې دی نو څوک وو ننګا پربت او دې چوټیو ته چې دی نو وخیږو. صحیح ده که نه؟ بله خبره په دې کې دا ده چې تا سره صرف او صرف دقه هم نه دي، تا سره آثار قدیمه دي، د دې نه علاوه تا سره روایتي بیلې دي. نو د دې دپاره که د بهر نه کس نه راځي نو دا اوس د ننني کس چې کوم دی نو دا د یو ځای نه بل ځای ته صرف او صرف د دې دپاره ځي. تاسو به لیدلي چې کله د 14 اګست داسې پروګرام وغیرې یا د دې نه علاوه چې دی نو په عید کې پروګرام وي نو زمونږ دا خلک د هغې دپاره کالام تاسوات او د دې میلو دپاره چې دی نو ځي. ښه اوس راځو څه ته شمالي علاقه جات. شمالي علاقه جات څه چیزونه دي، څه کم ځایونه دي، څه فائدہ ده. شمالی علاقہ جات میں قدرت نے ایسے رنگارنگ قدرتی مظاہر اور حسین نظارے جمع کیے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت کم مقامات ہوں گے. موسم خزاں میں درختوں کی پیلی اور زعفرانی پتے ایسی سما باندھتے ہیں جیسے جنگل میں رنگوں کی آگ بڑک اٹھی ہے. مطلب دا اوس د دې ځای کې د څه خبره سټارټ شوه؟ دې ځای کې دا خبره سټارټ شوه چې شمالي علاقه جات چې کوم دي که نه په هغه ځایونو کې کم داسې ځایونه دي چې هغه تا سره چې دی نو فایدهمند دي، خشته دي او د سیاح دپاره چې دی نو ښه ثابتېدی شي. صحیح ده؟ نو دې ځای کې که مونږ وګورو نو ګوره دی همدغه خبره کوي چې ستا په موسم خزان کې څه چلو شي. ستا په موسم خزان کې دا چې کوم اونې وغیره دي نو دوی څوکي دي بلکل دا خپل کلر چې دی نو یو سیړ کلر ته کنورټ کړي. نو چې کله هغه ته وګورې نو ستا غونډ په غونډ ځنګل چې دی نو هغه یلو کلر ته چې دی نو د موسم خزان د وجې بدل شي. نو که ته هغې ته بیا ګورې نو هغه ډېر زیات ښکلی ښکاري. ټیک ده؟ نو دی همدغه خبره کوي چې جنگل میں رنگوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے. صحیح ده؟ بیا ورپسې د بل موسم خبره کوي. نو د بل موسم څه وایي؟ وہی موسم گرما میں سیب، ناشپاتی اور آڑو کے درخت پلوں سے لدے ہوتے ہیں. مطلب سوچ کله د موسم گرما موسم راشي نو ستا سیب شو، ستا ناشپاتی شوې، ستا چې دی نو آړو شو، دا هر څه چې دی نو دا په اونو کې داسې ښکاري نو لکه هغه بیا ډېره زیاته مزه کوي. ٹھیک ده؟ نو هماغه خبره چې ان وادیوں کے اطراف میں جگہ جگہ خوبصورت آبشاریں ان کی دل فریب حسین میں مزید اضافہ کرتی ہے. مطلب دا چې ته سوچ وکړه چې لکه دا مطلب داسې یو ځنګل دی چې هغه بلکل کلر کې دی، یو کلر کې دی. ټیک ده؟ او هغه یو کلر چې دی نو د هغې ګیر چاپېره تا سره باغات دي، تا سره چې دی نو مختلف د فروټس باغات دي او د هغې سره سره غیر چاپېره که ته وګورې نو دغه ځایونو کې آبشارې هم دي. نو لکه ګوره دا سمپل خبره دا ده چې آبشارې او دا شیزونه وي نو هغه خامخا هغه څه ناسو اثر لري. که تاسو وګورئ د مختلف پهاړي سلسلو نه چې کله تا سره آبشارې راوځي که نه آبشار نو د هغې نظاره څنګه. ټیک ده؟ نو دې همدغه خبره کوي چې لکه مثال په طور که مونږ غیر چاپېره وګورو نو یو خو تا سره چې دی نو آبشارې ترې نه هم راوتې دي. او دویمه خبره په دې کې دا ده چې صرف او صرف آبشارې نه دي بلکې د دې سره سره چې دی نو تا سره د سیب او د چې کوم موسم ګرمه سره ریلیټډ فروټس وغیره دي نو دا هم چې دی نو یو نظاره ورکوي. ټیک ده؟ ښه بیا څه وایي؟ اوس د دې نه پس یہاں جھیلوں، چشموں اور قدرتی نالوں میں ٹراؤٹ مچھلی بکثرت پائی جاتی ہے. مطلب سو چې هلته کم جھیلونه دي، هلته چې کم چشمې دي یا قدرتي نالې دي نو په هغې کې تا سره دا ټراؤټ چې کوم دی نو دا ډېر زیات څه پوه شوې که نه. نو دا ټراؤټ مچھلي چې هلته که تاسو وګورئ دا چې کوم پهاړي سلسلې دي او دا کوم د پهاړي علاقو خلک دي نو هغوی دا ټراؤټ وغیره هلته خرڅوي هم صرف او صرف د دې د وجې چې هغه هلته جوړېږي نو دا د هغې نه د هغوی څه کېږي آمدني ترې نه کېږي. صحیح ده که نه؟ نو همدغه خبره دې کوي چې ستا چې کوم جهیلونه دي، ستا چې کوم چشمې دي، ستا چې کوم قدرتي نالې دي نو په هغې کې دا ټراؤټ مچھلي او دا شیزونه وغیره ډېر زیات دي. یو خو د هغه د هغوی دپاره چې دی نو د ګټې حساب راځي او دویمه خبره په دې کې دا ده چې صرف او صرف د ګټې خبره نه ده
بلکې چې کوم د دې ځای نه خلک ځي نو هغوی ته چې دی نو هم فراهم کوي. نو که یو کس ټول مچلي خوړل غواړي نو هغه هلته چې دی نو ښه په اسانه میلاویدی شي. ښه यहाँ दुनिया की 3 عظیم پهاړي سلسلې. اوس ګوره دې ځای کې اوس خبره دا کوي که نه چې ستا په پهاړي سلسلو کې کومې داسې پهاړي سلسلې دي چې هغه امپورټنټ دي. ټیک نه؟ نو دې ځای کې همدغه خبره اوس سټارټ شوه چې ستا په دنیا کې 3 عظیم پهاړي سلسلې چې دي نه هغه دلته کې پرزنټ دي. په هغې کې یو تا سره څه ده؟ یو کوه همالیا ده، بله قراقرم ده، بله هندوکش ده. ٹھیک ده؟ نو دغه درې واړه خبرې دي پکې چې آیا مطلب دا چې کوه همالیا شوه، قراقرم شو، هندوکش شو، نو دا درې واړه تا سره دلته کې پرزنټ دي. نو د دې یو سپیسیفیک نظاره وي، د دې یو مزیداره چې دی نو نظاره وي. نو د دې د نظارو کتو دپاره د دې د ماونټ ایورسټ چې ورته مونږ وایو نو هغه د هغې د جوړېدو دپاره تا سره چې دی نو دا درې واړه دپاره خلک چې دی د بهر نه هم راځي او د ستا د ملک خلک هم چې دی نو هلته ځي. ٹھیک ده؟ हाँ, इसमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कैटू के अलावा 36 दूसरे बुलंद चोटियाँ हैं. इनमें नंगा पर्वत, राका पोशी, तरशमीर नुमाया है. उस दे किससे खबर हो गई कि वो वक्ती खबर अकड़े हुआ कि आया तासरा चिकम स्ता दागदे का ना स्ता चिकम मुल्क ते बागी की मुख्तलिफ चोटियाँ नहीं प्रेजेंट थी. ठीक ना? पागे के तासर से राजी पागे के तासर केटू राजी چې په केटू چې دی نو کم از کم 8611 میټر دی. ٹھیک ده؟ د دې سره سره چې دی نو تاسو سره 36 نور هم بلند چوټیاں دي، خو په هغې کې چې کم د ټولو نه زیات غټ دي نو هغه کم دي. په هغې کې تاسو سره یو ننګا پربت دی چې هغه تاسو سره 8126 میټر دی، او بیا بل چې دی نو هغه تا سره دی راکا پوشي چې هغه 7788 میټر دی. او بیا که مونږ وګورو نو ترچمیر چې کم دی نو هغه تا سره 7690 میټر دی. نو ګوره لکه دا ډېرې زیاتې غټې غټې چوټې دي. او د دې فایده څه چې د دې دپاره خلک بیا د بهر دنیا نه هم راځي او هغوی دا ګوري چې آیا مونږ چې دی نو دا داسې چوټیانې وغیره چې دی نو دا کور کو دا چې دی نو مونږ وګورو. صحیح ده؟ په دې باندې چې دی نو څنګه چې ماونټ ایورسټ وي نو هغوی پخپله ټرای خامخا کوي. ټیک ده که نه؟ نو همدغه خبره ده چې په دې کې کېږي چې آیا تا سره مختلف چوټیانې د بلندترین چوټیانې دلته پرزنټ دي نو د هغې دپاره خلک راځي. خبر دے کہ سب دنیا میں یہ احاطہ انٹارکٹیکا کے بعد سب سے زیادہ برف سے ڈھکا ہوا ہے. مطلب سو چې د دنیا کې ګوره د ټولو نه زیاته چې کومه یخني ده که نه هغه په انټارکټیکا کې ده. ټیک ده؟ انټارکټیکا مطلب هغه ځای دی چې په هغې کې کالو سر چې دی نو یخني وي او د کلاس یخني وي. مطلب دا چې ماینس کې چې دی نو په هغې کې یخني چلی -60 شو -70 شو نو هلته کې داسې موسم چلیږي، هلته داسې سینټیګریډ چلیږي. نو دې ځای کې هم دې همدغه خبره کوي چې په دنیا کې که انټارکټیکا ده نو په هغې کې یخني د ټول نه زیات وي، برف واوره وغیره هلته ډېر زیات وي. خو که په دویم نمبر مونږ وګورو نو په دویم نمبر تا سره څوک راځي؟ په دویم نمبر تا سره ستا دا خطه راځي. کومه خطه؟ ستا چې کوم شمالي پهاړي سلسلې. ټیک ده که نه؟ نو دغه خبره پکې کېږي. ښه، اوس ورپسې څه خبره کوي؟ اوس پکې د وادي خبره کوي چې آیا مختلف وادي ستا په ملک کې چې دی نو پرزنټ دی نو د هغې څه حساب روان دی. نو ګوره په دې کې لومبۍ خبره راغله د وادي ګلګت. ٹھیک ده؟ قدرتی مناظر کا انمول خزانہ وادی گلگت میں مہاتما حد کی چٹان، تاج مغل کی 700 سالہ پرانی یادگار، علی آبادی وادی، خنزہ نگر، درہ شندور چیل سکردو وغیرہ قابل دید جگہ. مطلب سو چې ګوره په وادي ګلګت کې تا سره چې دی نو صرف وادي ګلګت نه دی، په وادي ګلګت کې بیا تا سره مختلف چې دی نو ځایونه دي. ټیک ده که نه؟ هغه مختلف ځایونه تا سره څه دي؟ هغه مختلف ځایونه تا سره دا دي چې په هغې کې تا سره چې دی نو دا چټان وغیره شو، په هغې کې ستا تاج مغل شو چې هغوی 700 ساله پراني هسټري غونډه په غونډه هلته ده. ټیک ده؟ نو دې همدغه خبره کوي چې خلک هم دغې څیزونو له ځي، هم د دغې فروغ دپاره، هم د دغې کتو دپاره چې دی نو خلک دا کتو دپاره ځي د یو ځای نه بل ځای ته. ټیک ده؟ دغه شانتې که مونږ وګورو نو وادي خنزا ده هلته چې نن سبا چې دی نو ډېر زیاته مشهوره ده. خنزا ته خلک چې دی نو ډېر زیات ځي.
همدغه خبره ده چې دا ولې ځکه چې هغه د کتو لایق دي، هغه داسې ځایونه دي چې هغه ډېر زیات خشته دي. ٹھیک ده. خبره په دې کې دا ده چې درۂ شندور جھیل سکردو وغیرہ قابل دید جگہ ہے. مطلب دې ده کې که ته مونږ وګورو نو درۂ شندور شو، د هغې نه علاوه شندور جھیل شو او سکردو شو. نو ګوره سکردو یو داسې ځای دی چې هغه مطلب څه دی، هغه تا سره چې دی نو مشهور دی او مشهور ځکه دی چې هغه ډېر زیات خشته دی. نو د دې د وجې ٹھیک ده. خو بیا که دې ده کې مونږ وګورو نو ورپسې څه خبره کوي، ورپسې خبره کوي د راما جھیل. نو راما جھیل سے ننگا پربت کے مشرقی حصے کا نہایت شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے. مطلب سوچ د راما جھیل نه چې دی نو تا سره څه نظاره کیدی شي، تا سره چې دی نو د ننګا پربت چې کومه مشرقي حصې دي د هغې نظاره کیدی شي. ښه نو دا تا سره څه خبره شوه، دا د وادي ګلګت خبره شوه چې آیا مطلب وادي ګلګت کې چې دی نو تا سره داسې کم مختلف ممالک دي، کم داسې ځایونه دي چې د هغې د وجې تا سره دا وادي ګلګت مشهور دی او خشته دی. ورپسې راځي وادي چترال. اوس چترال کې داسې کم ځایونه دي چې هغه ستا د سیاحت دپاره امپورټنټ کیدی شي. نو که مونږ وګورو نو ورپسې دا وایي چې قدرتی حسن اور دلکش نظاروں کے سرزمین وادی چترال بیر مغلشت کا قلعہ چترال کیلاش وادیہ بموریت رمبوار و بریر قابل دید ہیں. گرم چشمہ میں گندک کی باب اگلتی ہوئی گرم پانی کے چشمے جلدی بیماریوں کی شفا کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. مطلب څه چې اوس ګوره په وادي چترال کې بیا ځان له خپل ځایونه دي، څنګه خپل ځایونه دي، هلته داسې ځایونه دي چې هغه د سیاحت دپاره چې دی نو مشهور دي. نو همدغه خبره ده چې دوی څه خبره کوي، لکه تا سره کم داسې ځایونه دي. نو ګوره یو خو پکې تا سره دا قلعه شوه، دویمه تا سره چې کومه کیلاش وادي ده. نو ګوره کیلاش وادي چې کومه ده که نه هغه ډېره زیاته مشهوره. صحیح ده. نو د کیلاش وادي دپاره خلک او صرف څه دپاره ځي، د هغې د کتو دپاره چترال ته ځي. ټیک ده. نو دوی همدغه خبره کوي چې آیا مطلب تا سره په چترال کې او په دغه ځایونو کې هم چې دی نو داسې ځایونه شته چې هغه څه دي، امپورټنټ دي، خشته دي او خلک یې خوښوي. بیا دې ځای کې بله خبره کړې ده چې ګرم چشمه ګندک د هغې نه چې دی نو یو باب وغیره راوځي او د هغې ګرم اوبو چې دی نو یو چشمه ده چې هغه د بیمارو دپاره په ټوله دنیا کې مشهوره ده. صحیح ده. نو همدغه خبره کوي. ښه ورپسې تا سره څه راځي، ورپسې راځي ستا وادي کاغان. چې کاغان داسې ځای دی چې په هغې کې چې دی نو مطلب څه ځایونه شته چې آیا هغه زموږ د سیاحت دپاره امپورټنټ دی. نو بالکل چې دی نو وادي کاغان کې بالکل ځایونه شته. وادي کاغان فطرتی حسن سے مالا مال. وادی کاغان میں خوش منظر جھیلوں، وادیوں، پانی کے چشموں، پہاڑی چوٹیوں اور آبشاروں کے علاوہ شوگران، سریپائی، شاران، ناران اور جھیل سیف الملوک کی سیر کی جاتی ہے. اوس دا به تاسو ته پته وي چې په وادي کاغان کې دا سره چې دی نو صرف جھیلونه نه دي، وادی نه دي، هلته ډېر څه دي. هغه یو ډېره براډ، یو ډېره وایډ ایریا ده. ټیک ده. نو که موږ دې ځای کې وګورو که نه نو دوی همدغه خبره کوي چې هلته یو خو تا سره جھیلونه ډېر زیات دي. ټیک ده. مختلف ټایپ آف جھیلز دي. که په هغې کې بیا موږ وګورو نو کنډول جھیل شو، ستا د دې نه علاوه چې دی نو مطلب دا چې ستا چې کوم جھیل سیف الملوک جھیل شو، آنسو جھیل شو، دا ټول جھیلونه چې دی نو په هغې کې چې دی نو راځي. صحیح ده. نو دوی همدغه خبره کوي چې آیا په وادي کاغان دومره چې دی نو یو براډ ایریا ده چې هلته ډېر زیات ځایونه دي. لکه ده پکې څه یاد کړل، ده پکې چې دی نو تا سره شوګران یاد کړل. ګوره شوګران یو ډېر مشهور ځای دی، خلک ځي. سریپای یې تا سره سری یې یاده که، پای یې یاده که، شاران شو، ناران شو، دا ټول ایریاز چې دی نو دا مشهور. ټیک ده. نو ګوره دې ځای کې مین خبره د څه روانه ده، مین خبره عمده سیاحت روانه ده. چې ګوره تا خبره وکړه چې یاره پاکستان کې سیاحت دغه کول غواړي، نو آیا داسې کم ځایونه دي چې د هغې د سیاحت دپاره امپورټنټ؟ نو دا ټول ایریاز چې دی نو دا سره په څه کې راځي، دا د سیاحت دپاره ډېر امپورټنټ لري. ولې؟ ځکه چې دا خشته ځایونه دي او د دې خشتوالي د وجې چې دی نو ستا سیاحت په ملک کې مشهورې دي شي.
ټیک ده. او د دې سیاحت د وجې د دې خشتوالي د وجې چې نو دا سره د بهر ممالکو نه چې دی نو خلک راتلی شي او هغه دلته کې خپل ټایم تېرولی شي. ټیک ده. انشاءالله چې دی نو بیا به خپل لیکچر کنټینیو کوو. ستاسو کوېسچن وغیره وي نو هغه وکړئ.